بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ټول ناظرین به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو د رمضان المبارک میاشت شروع ده. په رمضان المبارک کې د سرسایي په حواله سره د مختلف سوالات د خلکو په ذهنونو کې راځي او د هغې تپوس او پوښتنې کوي. نو نن درته د سرسایي په باره کې یو مختصر شانتي پیغام در کوم او امید دی چې د هغې نه تاسو زده کوئ. د ټولو نه اول سرسایه به مونږ چاته ورکو او سرسایه به په کوم وخت کې ورکو یا سرسایه په چا باندې لازم ده. دا ټول خبرې ز تاسو ته په دې یو ویډیو کې کومه د تاسو در اخره پوری وګورئ نو بیا به تاسو په دې ټوله سرسایه په ډیټیل باندې پوه شئ. د ټول نه سرسایه به اول هغه چاته ورکول کیږي چې سرسایه او د زکات چې کوم مصارف دي هغه یو دي. یعنی چې څنګه زکات چاته ورکړل کیږي او چاته نه عمدغه شانته د سرسایه حکم هم دی. نو سرسایه به اول خپل اصول او فروع ته سرسایه نشي ورکړل کېږي. اصول او فروع چاته ویل شي؟ یعنی ستا چې کوم پلار دی یا د مور ده یا د نیا ده نیکه دی یا د هغې نه په د غور نیکه او بیا ورپسې داسې چې څومره پورته ورپسې ته ځي هغې ته سرسایه ته نشي ورکولی. بل چاته نشي ورکولی کم چې ستا نه ښکته دي، ستا زوی دی، ستا لور ده، ستا نوسۍ دی، ستا کړوسۍ دی، دغه شانتې ورپسې ځه دې ته ته چې کوم دی نو سرسایه نشي ورکولی. دویم نمبر سرسایه هغه چاته نشي ورکولی د وجې د عزت او د احترام نه چې کوم سیدان ورته مونږ وایو چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام اولاد کې راځي سیدان چې ورته وایي هغې ته سرسایه هم نشي ورکولی. بل چې دریم نمبر کوم زوج او زوجه ښځه او خاوند چې کوم دی نو دا یو بل ته سرسایه نشي ورکولی. دا به چې کوم دی نو بل چاته سرسایه ورکوي. او بل سرسایه چې کوم دی نو هغه کس چې هغه مالدار وي او هغه صاحب نصاب وي هغه ته سرسایه ته نشي ورکولی. اوس سرسایه چې کوم دی نو هغه به څومره وي او په کوم حساب باندې به ورکو او څنګه به طریقې سره هغې حساب روباسو. نو ګوره سرسایه بعضې علما چې کوم دی نو هغه یو ریټ یاد کی، بعضې علما بل ریټ یاد کی، بعضې وایي یاره نن سبا وخت کې 2025 دی په دې کې چې کوم دی نو څوک د سرسایې 2500 روپۍ ریټ وایي، څوک 200 وایي، څوک 260 وایي، څوک څومره وایي، څوک څومره وایي. نو ګوره دا خبرې تاسو پرېږدئ په خپله باندې د خپلې سرسایې یو حساب را وباسئ. په خپله باندې د خپلې سرسایې حساب به داسې را وباسئ چې سرسایه په کم 2 کیلو غنم چې کوم دی نو اوړه هغه چې کوم دی نو یو کس سرسایه ده. په کم 2 کیلو احتیاطا په کم 2 کیلو چې کوم دی نو دا او احتیاطاً پوره 2 کیلو حساب چې کوم دی نو هغه علما را وباسي. نو د سرسایې حساب چې کوم دی نو هغه مکمل په کم 2 کیلو دی خو احتیاطاً چې کوم دی نو هغه مکمل 2 کیلو د هغې حساب لګئ. نو اوس به تاسو وګورئ چې یاره 20 کیلو توړه چې کوم دی نو هغه په څو باندې ده چې هغه په 100 روپۍ باندې وي نو هغه په 20 باندې تقسیم کې چې 100 روپۍ راغلي هغه به په ډبل باندې مطلب کیلو په 100 روپۍ باندې راغلو نو ته به د 2 کیلو یعنی 200 روپۍ سرسایه به ورکړي. که کیلو په 1.5 روپۍ رالو 100 باندې راغلو هغه به ډبل کې او د هغې سرسایه به چې کوم دی نو ته ادا کړي. نو دا د سرسایې په حوالې سره یو مختصر شان پیغام و. نور هم د چا څه تپوس وي څه پوښتنه وي بالکل په کمنټ کې هم کولی شئ او په واتساپ باندې هم تاسو رابطه کولی شئ.